وعلى آله وأصحابه أجمعين. اسماء اللہ الحسنہ کے دا اللہ پنمنو کے یونم دے العزیز. قرآن مجید کے دا بشمیرہ زینو کے کل یواز استعمالی گی او کلا دے سرا دا اللہ بل اسم یا بل صفت دا غی تذکری. بنیادی طور دا دے اسماء دا تذکرے و تفصیل ضرورت پدے باندے دے چہ اللہ پخپل و اسماء و صفات پہ جندش. دا اللہ ذات دنیا کے سوک لیدے نشیخ. انسانی سترگو کے دمر قوت و طاقت نشترے چے اللہ ہوئی نیخ. البتہ دا امت مسلمہ دا عقیدہ دا چے جنت کے وا مسلمانان خپل رب وی نیخ. اور دیو تفسیر مطابق قرآن مجید کے چکم انعامات ذکر کری دی دا جنتیان دا پارا نو پائے کہ اب انعام دے وہ زیادہ داغی زیادہ لان دے مفسرین لکی دا دین دا اللہ ملاقات مراد دے. دا اللہ دیدار رویت باری تعالی دا اللہ لیدل سنگ بئی دا چکل منگوی نو بیاو پوشو. ڈیر سزون داسی چھ قرآن و حدیث داغے تفصیلات موقع تپریخیخ دا پویولو کوشش اکڑی. مثلا صحابہ کرام و تپوس کردے چھ یا رسول اللہ منگو اللہ سنگ وینو. ڈیر تکلیف وی منگ تخ سپو میرا خطل وار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل آیا تاسو دا سپوگ میں پلیدلو کے سا تکلیف محسوس ہوئے؟ ناغی ٹولو ویل چنا یا رسول اللہ منگا دے پلیدلو کے سا تکلیف نہ محسوس ہو. مقصد دارے چسنگا سپو میں لیدلو کے چاہتا سا مسئلہ نہ پیخی گی تو داریں کہ دا اللہ پرویت کی وم چاہتا سا مسئلہ نہ پیخی گی. ترا عقیدے مسئلہ دا اس کیفیت دا غی سر انسان دا غینا بے خبر دے نہ پوئی. دا اللہ صفات ٹول دا غد شان مطابقی. دا عزیز قرآن مجید کے چکم و زینوں کے استعمالی گی تاسو دا غی سیاق سباقو گو رہے نہ پائے کے بعد دا اللہ رب العزت دا غالبیت دا زبردست تذکری زیردست اور زبردست. زیردست کمزورتیات ہوئی زیردستی اور زبردستی دیتا ہوئی چھ لا یغلبہ احد چھ پا اللہ سوک غالب کے دینش. دا عز یعزو دا اسم دا العزیز وہ تے پدی بنیاد باندے دے چھ اللہ پا ہر چا غالب دے. اللہ دا چا مخ کے کمزور و مغلوب نہ دے. پدے صفت وانے چھ انسان عقیدہ ساتھی او دائے واقعی عقیدہی نو دے او پدے پوئی گی چھ اللہ مالک کم شیر آکول غواری اگا مخلوق مالا نشی لرکولے. دیکھا چھ اللہ غالب دے او مخلوق مغلوب دے کمزور دے. او کم شیر چھ اللہ نر آکول غواری نو مخلوق اگا مالا نشی راکولے. تیر جمم ما اشارہ کرے وا چہ دا اللہ نمونہ دا توحید خی مونگتا. دا سزونہ نخی چہ دکانداری بسنگ چلی چالا بشکست سنگ اور کوم تکلیف بچالا سنگ اور کوم چغلا کوم نظر بسنگ بندوم دخل کچھ میونوی نسوک. خلقو دا اللہ دا نمونہ نایو مدارتوب جوگڑے. دا نمونہ خود دے دا پاردی چہ انسان آغا دا اللہ ذات نشی لی دیکھ نیشی پی جن دے
په دې وجه د هغه د صفاتو ذکر کیږي چې د الله ذات وپېژندی شي چې څومره زورور دی. العزیز په دې معنی باندې دی. قرآن مجید کې عزنی فی الخطاب الفاظ راځي. دا زما روړ دی د یو کم سل ګړي دی او زما یو ګړه ده دی دا یو زمانه غواړي وعزنی فی الخطاب او زورور شو په ما باندې په خبرو اترو کې. زورورتیا ته وایي عین زی زی. الله تعالی عزیز وایي. د دې وضاحت باندې کېږي زه دوه آیتونه پیش کوم چې العزیز کوم ذات ته وایي. دا دواړو آیتونو تعلق وا سیدنا ابراهیم علیه السلام سره وي او دواړه آیتونه بعد سورۃ البقره وي. لومبنۍ آیت ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. العزیز او الحکیم دا دوا اسماء الله الحسنى دي. او دا قاعده یاد ساتئ چې کوم آیت کې کوم اسماء حسنى راشي دا هغې تعلق وي دا هغې د مضمون سره. آیت کې چې کوم مضمون وي دا هغې د تعلق سره متعلق چې کوم اسماء حسنى راځي هغه به د آیت په آخر کې راځي. خو زمونږ خلک د دې غور و فکر نه محروم شوی دی. د الله کتاب کې سوچ فکر تدبر دا ختم شوی دی او په هغه ځای باندې خلک خپل محنت ضایع کوي چې د هغې اډو نه تعلق یې عقیدې سره او نه عمل سره. هسې یو ذهني عیاري. ابراهیم علیه السلام چې دا دعا کوي نو په دې دعا کې هغه د دوه اسماءو انتخاب ولیکي چې انک انت العزیز الحکیم. او بیا د هغه د کلام نه الله رب العزت خپل کلام جوړ کړی دی. هغه چې څه ویلي و الله د هغه خپلو الفاظو کې فرمایلی دی. اوس خدا قرآن دی کلام الهي دی. هغه چې کوم سوال کوي نو هغه دا دی چې وبعث فیہم رسولا منهم ولېږې زما په دې اولاد کې یو رسول د دي نه. دا د هغه دعا ده او د هر نیک پلار دا تمنای دا دعای چې زما اولاد کې ښه خلک پیدا شي. یو سړی چې مسلمانی که هغه هر څومره کمزورې مسلمان دی نو چرې څوک دا سوچ نه کوي چې زما اولاد دی بیکاري. ابراهیم علیه السلام خو بار کې جلیل القدر رسول دی. اب څنګه دا سوچو کې د خپل اولاد د پاره منفي سوچ خپل اولاد د پاره اعلی سوچ کوي او اعلی سوچ ادارې چې زما په د اولاد کې یو نبی ولېږه رسول ولېږه په دې کې خپل پیغامبر د دې لپاره چې ستا د آیاتونو دې ته تلاوت وکړي. دا په هغې زمانه کې هغه نبی دعا کوي چې د دې څیزونو لرې لرې پته نه وه. مکه خو یو بے آب و گیاہ میدان دی کنه. سورۃ ابراہیم کے قرآن دا فرمائلی دی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ. ربا ما پہ یو بے آب و گیا آب منی اوبو گیا منی بوٹی ما پہ یو شاړ میدان کې خپل ذریت او خپل نسل پرې خره ستا په وینا باندې دیکھه د الله د زور ورتیا پته لګي چې کله الله غواړي هغه په صحراګانو کې هغه خوراکونه ورکي انسانانو له هغه میوې ورکي هغه رزقونه ورکي کم چې دی په وهم و ګمان کم نه. کاش چې خلق د الله زور ورتیا تسلیم کی او کاش چې دا خلق مایوسۍ ته نه ځي. یو ځای اوبشتره یا نشته رزق ورکوونکی الله دی. انسان ته بېشک خپل وسایل استعمالی لیکن دا الله په عزت دا هغه په زور ورتیا د ایمان وساتي.
چې زه به لاس پې وام او په دې کې برکت اچوونکی د الله ذات دی. نو هغې بې آب و ګیاه میدان کې هغه خپل اولاد پرېښی دی د دې دپاره لیقیم الصلاة، دې دپاره چې دین قائم کړي. اقامت صلات دپاره ابراهیم علیه السلام د مکی مکرمې په بې آب و ګیاه میدان کې خپل اولاد پرېښی دی. اولاد د څوک مراد دی؟ سیدنا اسماعیل او د هغه مور دا یې پرېښي دي. په دغه شان حالاتو کې هغه د کعبې تعمیر هم کوي او الله اسباب پیدا کی. سیدنا اسماعیل چې ورکوټه دی ټولو قصې اورېدله خړپو سیواله او مورې د اوبو په تلاش کې آخوا دیخوا ګرځېده منډې والې. بعضې نارینه ښځو ته ډېر سپک ګوري، د دې خیال لا چې نارینه چې کوي دا ډېر زیات زوروري، دا په هر جا زوروري. قرآن مجید د کارونو تقسیم کړی دی. قرآن مجید دا فرمایي چې رجال یعنی خاوندان دا به د خپلو ښځو قوامي منتظم وي. په دې کې د افضلیت خبره نشته. افضلیت خو قرآن فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. د سړو مازغه خراب شوي، د هر سړي خیال لای چې زه د هرې ښځې نه غوره یم. د غوروالي بنیاد خو تقوا باندې دی او په جنس نه دی. د غوروالي بنیاد په تور او په سپین نه دی، په ښځه او په سړي نه دی، په ملک او په قوم نه دی، په نسب نه دی، په ژبه نه دی. زمونږ خلکو قرآن هېر کړی په دې ته کدی چې زه انتظام کوونکی یم لہٰذا زه افضل یم. ته دې مصیبت نه روزه، دا سوچ مه کوه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، دا الله په نزد اکرم ډېر عزت والا هغه څوک دی چې ډېر متقي وي او ډېر پرهیزګار وي. نن چې حاجیان یا عمره کوونکي کومې منډې وایي صفا او مروه منځ کې، دا د چا د سنت په اتباع کې کوي. دا خو د هغې زنانه کوي چې هغه د سیدنا ابراهیم ټبر دی او د سیدنا اسماعیل والده ده او زنانه وه. اسلام کې لومبنی اسلام چا قبول کړی؟ سیدہ خدیجه رضی الله تعالی عنها لومبنی ښځه ده. اسلام د پاره لومبنی شهادت، لومبنی خپل وجود شهادت چا قبول کړی دی؟ سیدہ سمیہ. دا مهرباني وکړئ د ښځو بېعزتي مه کوئ په دې بنیاد. دا ناجایز طریقه ده. زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیان امهات المؤمنین دا ډېر افضل ترین زنانه دي او بالخصوص پائے کې سیدہ عائشہ رضی الله تعالی عنها. کومونږه مطلق نارینا په مطلق زنانو افضل وګڼو نو سیدہ عائشہ سره وسه کوي. نو بارکې فالله خپل رسول سیدنا ابراهیم ته حکم کړو چې تو خپل بچے او دا خپل ښځه ولدک الوحید ستا یو بچے چې بل نشته دی سیدنا اسماعیل دی دغلته وادن غیر ذی زرع کې پرېږده و بنشته دی سیدنا اسماعیل والده هغه منډې وی غریبه یو ځای پورې چې تر کومې هغه ته هغه ښکاري نه هغه په دمد روانوي بره ځای نه چې ګوري نو ښکته ښکاري خو چې کله ډېری نه راکوزي شي هموار ځای کې ځي نو بیا خو ګټې دي نو دی وایي نه منډه وایي چاسې نه زما بچي ته څه مسله پېښه نه شي آخر کې چې هغه راشي نو د سیدنا اسماعیل خپو ته اوبه راوتي دا اوبه په دغه ځای کې روښکل دا د الله عزت او د هغه زبردستیانه نسوي دا آیتونه مونږ چې بار بار وایو دا غور سره ګورئ سیدنا علی نه چا تپوس وکړو ستا په دې تورې په دې تیږې کې څه دي خلک وایي د سره جدا علم دی هغه ما سره سوا علم نشته
موږ سره خو هغه علم دی کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلی دی او یو فهم دی د الله د کتاب کوم چې الله موږ ته راکړی دی. الله د خپل کتاب فهم ورکوي خو هغې چې انسان متقي وي، انسان پرهیزګاري، انسان کې دینی علوم موجودي، متقي، الله هغه باندې د خپل کتاب فهم کولو کی. هر شی په کتاب کې نه لیکلی. انسان چې کله قرآن مجید نه اوړنا بچونا جوړ کی، الله د ته ټولې لارې کولو کی. تدبر ویلی هم دیته شي چې د قرآن مجید د اصولو مطابق په کې غور و فکر سړی وکړي. او غور و فکر هغه سړی نشي کولی چې هغه د الله د کتاب د بنیادي علومو نه واقفي، چې واقفي نه غور و فکر وکړي، علی بس ریزلټ او نتیجه روزي. پاغه سنگلاخ ځای کې زمزم کوی داغه اوبر او باسل څومره 100 کال شو چې چلیږي. اور ډېر عجیب عجیب لطیفې ووري سړی چلته لړ شي. پروس کال او بل کال او سکال دی نور کوشش کو مطافې کم کړو، دنه ډرلینګ کو چې شاید بل زینم چرته اوبر وشي او بل جناورو نه وخته. یعنی د سیدنا اسماعیل علیہ السلام د پوندو د لاندې نه چې کومې اوبه راوتې دي، بس الله هغه غواړي چې هم دا وایي، نورې به نه. دا د الله هغه عزت دی، دا هغه زبردستیا ده. عزت به معنی زبردستیا. څومره موده دي ډرلینګو کال ته کال یو نیم کال 2 کال پورې تقریبا مطاف ډېر کم و. عرض کوششوں کو لیکن حص شے نہ شمرو. اللہ چ سگئی مخلوق دا غی خواکم نشی دے رہے دا چاچ سمر دا عقیدہ مضبوط ہوئی دا اللہ پا ذات باندے دمر بعد جن خوشگواری مزیدار ہوئی. بولے دے پدے پوئی چکلا اللہ مالی اور شے نہ را گئی، مخلوق سوال نہ پیدا کی چ مالے رکھی. دے مطمئن چې کله د رب رضا وشي نو کار وشي، چې رب رضا نه نو کار نه کېږي. بیا ما دا هم اورېدل هلته کې، تاسو کې هم شاید بعضې کسان به اورېدلي چې دوی کوشش کوو چې بعضې محلاتو ته دا اوبه وخېږي برخ، هغه اوبه به راونهښتې. د ډېر کوشش باوجود هغه اوبه د چا امیر محترم ځای ته ونهښتې. د دین د الله د زور ورتیا پته لګي چې هغه غواړي دا او د هغه مرضا په دی کې ده چې دا اوبه د عامې وي او ښکته دي وي او غریبانانو او مالدارانو ته یو شان ملاویږي. دا کویې د کله نه جاري دی. او دا یاد ساتئ مکه مکرمه کې او مدینه منوره کې حاجیان او معتمرین چې کومې اوبه څښي تر دې چې هغه بلډینګ کې څښي هغه زمزم یې بار نه سړی حیران شي د الله زورورتیا ده. دا څومره زورور او زبردست ذات دی. ابراهیم علیه السلام چې دعا کوله او په کې العزیز وی که نه، نو د هغې بنیادونه دغه دي. د وبعث فیهم باندې هم سوچ وکړه لږ. اول خوا وادن غیر ذی زرع وا او فیهم دا مطلب چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا کېدو دا خلق څنګه و. دا عقیدی لحاظ سره خوا ډېر ګیرو خلق و، ډېر پریوتي خلق و چې کوم ځای به یې ښکلې ګټه وموندله په حرم کې دا به یې مخې ته کېښوده او د هغې عبادت به یې کوه. دومره پریوته خلق. زمونږ د خلقو په شانتي چې کوم ځای قبر ویني که نه بس په سلوري کېږي ورته. جماعت کې چېرته سجده ونه کړه، د خالق کور ته رانغې چې 2 رکعاته لمونځ وکړي، خو چې کوم ځای بابا ویني جنډه پرې غړپېږي نو هلته به غلي شي او ډمان هم چې راځي نو هلته کې میوزیک بند کړي. ښکلي مسلمانان دي. د ژوندي رب نه یریږي، د ژوندي رب څه خیال نه ساتي، د مړو دومره خیال ساتي. دا د ولی منون کرے که د رب منکر دی.
دا اخلاقی ګراوټ راځي خلکو کې. د دې وجه نه الله رب العزت خپل کتاب کې توحید دعوت ورغی. د اخلاق و بنیاد په عقیده باندې ده. د انسان چې عقیده برباد دی ختم ده. خانه کعبه کې هغې 360 خدایان ایښي. د هر یو تکلیف د پاره د هر مرض د پاره مستقل ذمہ دار. نو په دغه شان مشرکانو کې دا مطلب دی، په دغه شان مشرکانو کې هغه سوال کوي چې وابعث فیهم رسولا منهم. یو عام سړی نه په دې کې یو داسې نماینده خپل ولېږه چې هغه دې ستا کتاب ته روبلي، دې د توحید وښیي. دا د الله زورورتیا ده چې په دغه شان مشرکانو کې هغه پیدا کړ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات. دا هغه زورورتیا ده. دا هغه ماحول هم هغه حکم چې د عام مشرکانو. لیکن د هر څه باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چېرته شرک کړی دی، نه کفر کړی دی، نه بت ته سجده لګولی. دا د الله زورورتیا ده. دومره اخلاقی لحاظ سره غورځېدلې خلکو چې یې به خپلې میرنۍ مور سره نکاحونه تړل چې تا اخلاقی ګراوټ وایي. چې انسان د خپل جنسي تسکین دپاره خپله مور وټاکي ځان له، د ده نه لوی حیوان وسوکي. په هغې معاشره کې چې الله پیدا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دا د هغه عزت نه دی، دا د هغه زورورتیا نه ده، دا د هغه غالبیت او حاکمیت نه دی. دومره ظالمانو چې هغې به خپلې لوڼه ژوندی ښخولې. یو سړی از حد ظالم شي. حکیم بن حزام د سیده خدیجه وراره دی یا خوری دی، د زوی رشته دار. دکه یو پکې داسې و چې چا به لور خښوله نه هغه ته به پیسو واخیسته، بیا به یې لویوله. لږ بږ 100 زنانه ماشومان یې هغه مرګ نه بچ کړی. او چې کله به یې هغه لویه کړه بیا به یې ودوله، نو بیا به یې اوښ هم ورله ورکوه. په دومره لویه واده کې صرف د یو حکیم بن حزام موجودګي دا ډېره قابل افسوس ده. دغه شان د ظالمانو په منځ کې الله خپل رسول پیدا کړ صلی الله علیه وسلم. دا د الله هغه زورورتیا ده. هغه دعا د یو داسې نبي دپاره کوي وابعث فیهم رسولا منهم. و دا تیرې او پسې ختمېږي. د کفر تیرې، د شرک تیرې، د بدعاتو تیرې، د بد اخلاقۍ تیرې، د مظالمو تیرې، دا د فضایلو په کتابونو نه کېږي، دا د الله په کتاب کېږي. هغه کتاب چې نن هر سړی پای قسم خو خوري، خو که دی تپوس وکړي چې د الحمدلله رب العالمین معنی راته لګو که بیا یې خوله واده کړي. زړونو کې انقلاب راځي د الله په کتاب. په نورو څیزونو باندې چې ته انقلاب راولې به وختي توري. د زړه نه چې تر کومې پورې انسان دا بیماری وباسلی نه دي، هغه به چې مونږ تذکره کوو، تر هغې پورې انسان کامل مؤمن کېدی نشي. استقامت د کتاب نه بغیر، د قرآن نه بغیر نه راځي. نو ځکه د هغه زور دا دی ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمت ویزکیهم. تزکیه وشي د هغې، بد اخلاقۍ نه بېغمه شي، غلاګانو نه، جوارو نه، قتلونو نه. تاسو که د عربو تاریخ وګورئ، حرب فجار وګورئ، هغې نه مخکې د بسوس جنګ وګورئ، نور بې شمېره جنګونه. د هغې بنیاد به صحیح بنیاد به دا وي چې چېرته کې د یو بلبلې یا د چنچڼې هګۍ به ماته کړي د چا اوښ، نو سړی به راغلی اوښ به یې مړ کړي.
چې دا زما په پټي کې ونه او پای کې بلبلې جال اچولې وه او د یوخ هغې پورې ډډه ومږله نو هګۍ راوغورځېدې بچی مړ شو. دې ته جاهلیت وایي. نو چې کله د اوښ مالک راشي نو هغه د پټي مالک مړ کړي. نو داسې جنگ شروع شي چې هغه 1 کال او 2 کاله نه وي 200 300 500 کاله جنگ دا په څه شي باندې د مرغۍ په هګۍ باندې. خپل چاپېرچل ته مو ګوره لږ دلته چې کوم جنګونه کېږي د هغې بنیاد به څه ما پسې ټوخی کړی ما ته را کټ نه نه وپاسېدله زما پلار پسې خبرې کړي دي. په دې جاهلیت کې او په هغې زوړ جاهلیت کې څه فرق دی؟ د دې نه تزکیه صرف او صرف د الله په کتاب او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو کېږي، په قصو نه کېږي. نن یو سړی لاړ شه ورته یې زه بیعت کېږم ستا مرید کېږم، مریدي او پیري وکړه بېشک څوک وایي چې مه کوه، خو دې دپاره نه چې زما جیب ته به څه راځي، د دې دپاره چې زما اصلاح به څنګه کېږي. زه بې الماز یم، زه کنزلمار یم، زه دروغ وایم، زما وعده نه وي، زما مونځ د مونځ په شانته نه دی، دا بیماری دی. د دې دپاره یو نیک سړي سره کښېنه به تا ته چلو ښیي چې د علاج دا دی. زمونږ پیري مریدي سره سړی به لړ شي یاره جي پلانکي ځای مې جینۍ غوښته یې نه راکوي یو وظیفه راله راکړه دې دپاره دی بیعت شي. نا به ورته زه وایه یا ودودو یا ودودو یا ودودو زر ځله وایه دروځي د الله نوم د دې لپاره دی. ودود ته خو چې ورسو ته به زده کړې چې دا څه لپاره دی. یعنې یو خو موږ د الله د نومونو مقاصد هیر کړي دي، دویمه دا چې د پیرۍ مریدۍ بنیاد صرف دا دی چې پیر صاحب به راځي مرید به راځي نه او پیر له څه ورکوي، او که پیر صاحب هلته لړ شي نو هلته نه به ځان له غوره ولي. نو په دې کې خو د تزکیې څه نشته. هغه خلک چې د قرآن او حدیث ناواقف وي نه ډېر ښه لوټلی شي، هر څوک یې لوټي، سیاسیان یې جدا لوټي، علما یې جدا لوټي، پیران یې جدا لوټي. پکار دی چې قرآن او حدیث وویلی شي. په دې ټولو خلکو کې نیکان خلق شته دی، لوی لوی عالمان دي نیکان، د هغې د چا په جیب نظر نه وي، د چا په مال نظر نه وي. داسې پیران شته دی چې د هغې د چا په لور او په ښځه نظر نه وي، بلکې د انسان په زړه یې نظر وي چې د اصلاح به څنګه کوو. لوی لوی خلک شته دنیا کې، موږ ته هغه نه معلوم، موږ ته هغه معلوم وي چې هغه زمونږ مال باندې زمونږ اولاد باندې نظر ساتي. دا بیعتونه یا دا قسم حرکتونه دا کم چې مونږ کوو دا ټول برباد کړي دي. دا الله رب العزت چې کوم اوصاف دي او دا کم صفات دي مونږ هیر کړي دي بالکل. مبارک سیدنا ابراهیم علیہ السلام د کم نبی دپاره اواز چې کوي نو د هغه دپاره تزکیه دا یو خبره پکې چې کم کسان چې هغه د ماشومانو پرورش کوي پکار دی چې هغې هم تزکیه نفس وکړي، دا ضروري ده. تزکیه نفس کې د انسان په زړه باندې محنت کېږي، خو هغه دا نه چې توجه یې وکړه زه ټوپونه ووایي یا اشارې وکړي په خلکو باندې یو جذب راشي ټوپونه وال شروع کړي، جماعت او نه جماعت نه پېژني، څوک پې بل چکونه لګوي. سړی ویل هم دی څه کارونه کوي، دا نه تصوف دی نه تزکیه دی، هېڅ شی نه دی. په زړه کې کمې کمې برایه راځي، زړه کې چې عقیده برباد شي دا لومبی برایي ده، شرک. انسان کا تکبر شکار شي، ځان لوی ګڼي نور مخلوق د ځان سپک ګڼي، دا نن د ټولو مسلمانانو مرض دی. ځان پوره ګڼي بل ذلیل ګڼي، د دې علاج پکار دی. انسان کې توکل نه وي،
بلکې مخلوق باندې هغه امر یقین ساتي کوم چې په خالق ساتي. دا بیماری ده د زړه. زړه چې شفایابي روغ رمټي هغه کې توحید موجودي، هغه کې الله ته انابت موجودي، هغه که ګناه وکړي نه جاړي بیا، که څه نیک کار وکړي نو خوشحاله شي چې ما نیکي وکړه. زمونږ خلک دې خوا کې هم نه تېرېږي. نیکی زمونږ خلقو دا ګڼلې دا چې 100 رکعاته فرضو کا کار پوره شو. دا خو د الله په بېشمېره احکامو کې یو حکم تسلیم شه، صرف نور د الله بېشمېره احکام دي چې د هغې تعلق د انسان زړه سره دی. خو د انسان په زړه چې مونږ کوم کار وکړو هغې ته تزکیه وایي، تزکیه نفس. هغې د خلقو یو لوبه جوړه کړې ده، یو وظیفه به وښي دا زر ځله کوه، دې ته تزکیه نفس وایي. او تزکیه نفس نه، ذکر ځان لسیز یا تزکیه نفس ځان لسیز. یو سړی چې د ذکر په معنا نه پوهېږي دی وایي الحمدلله، ټیک د ذکر دی، خو سوال دا چې دی په دې پوهېږي چې ما څه وویل. الحمدلله معنا دا ده چې غیب پیژندل او کار جوړول دا ټول زما د الله کار دی. دنیا کې څومره کارونه چې کېږي دا الله سره متعلق دي. که الله یې کول وغواړي نو کېږي وه، او که الله یې نه کول غواړي نو نه کېږي. او په هر پټ څیز باندې یو الله عالم دی. دا دواړه چې یو ځای کې دی ته وایي الحمدلله. خلک څه معنی کوي؟ تعریفونه او کمالات الله لري، نو بیا دا المدح لله به څه معنی؟ دا تا د مدح معنی وکړه، دا معنی درست نه ده. د قرآن الحمدلله جدا څیز دی چې کله سړی په معنی پوه شي نو بیا په هغې عقیده وساتي. چې عقیده وساتي نو بیا د هغې مطابق عمل وکړي نو هغې د الحمدلله ثواب ملو شي. زمونږ خلکو له الفاظ نه ورځي، الحمد په ځای الحمد وایي، څوک به الحمد وایي. بنیاد خو هغه ځای نه روان دی، معنی باندې هم نه پوهېږي بیچاره، عمل به دې څه وکړي. لومړنۍ خبره د تزکیه نفس دپاره د الله کتاب زده کول دي. کم خلک چې د الله کتاب ښیي خلقو ته ډېر کم خلک دی. اب سلو کې یو هم نه وي زما په خیال، که سلو کې یو هم پیدا شي نو کار به څه وي. د زړه تزکیه دا ضروري ده. ابراهیم علیه السلام چې دعا ختمي نه هغې کې هغه د الله د کومو نومونو وسیله کوي، کوم نومونه الله ته توسل کې قرب دپاره پیش کوي. انک انت العزیز الحکیم. صبح تفصیل چې ما وکړه هغې باندې سوچو کې چې العزیز څه مطلب دی. په داسې بے آب و گیاه میدان کې داسې پیغمبر پیدا کول، دا کم اوصاف چې ما وویل دا صرف ته کولی شي، بل څوک نه شي کولی. په داسې مخلوق کې چې ټول مشرکان دي، بد اخلاق دي، میندو سره نکاحونه کړي، ظالمان دي، خپل ماشومان مړه کوي، لوڼه ژوندی ښخوي، په یو بل دومره ظلمونه کوي چې د اګې باندې د چرګې نه د مرغۍ په اګې باندې په سونو سونو کالونه جنګونه کوي. بالکل دا حالات دي دا کومو کې چې موږ وخت تېرو. د دې د اصلاح لپاره ته یو نبي ولېږي، خدا ستا کار دی. بس العزیز الله ته په دې وجه وایي چې په داسې ځایونو کې هم خلق پیدا کوي، په داسې علاقو کې او په داسې خاندانونو کې پیدا کوي. دا الله کار دی. دې پیدا کولو کې او نه پیدا کولو کې به د هغه حکمت وي. دا دواړه آیتونه، دا دواړه اسماء ځکه دلته شریک کړي. او همدغه شان یو بل قصه ده، اب اختصاراً ځای ته اشاره وکړم. دا چې ابراهیم علیه السلام تپوس کړو ربه ماته وښیه ته مړي په کومه طریقه ژوندي کوې. الله یې ستا یقین نشته. د دې لپاره و چې خلکو ته پته ولګي. اند ډېرو خلکو خیال دی چې د ابراهیم علیه السلام په باس بعد الموت یقین نه و.
ولې قرآن کې لیکلي دي. قرآن وی پوره وی خلک، ناقص نه وي، کم نه وي، زیاته مه کوئ. الله هغه ته ویل څلور مرغان والا هغه حلال کړه، بیا په غرونو کېږده، ثم ادعهن یاتینک سعیا. بیا هغې ته آواز وکړه، تعالی په منډه منډه راځي. ورپسې څه وایي؟ ورپسې هم هغه عزیز لفظ استعمال کړی. په مړو مرغو کې سا اچول دا چا کار دی؟ نو که دا سوچ سړی وکړي، یو هغه ماده چې هغه د مور په رحم کې او د پلار په ملا کې، د هغې نه زما او ستا غوندې انسان جوړول دا چا کار دی؟ د عزیز لفظ کې دا اسماء حسنا ګپ نه دی. پس خلکو ته یو سندره جوړه کړې ده، هغه وایي دی ما کار وکړو. دا کار نه دی. په دې سوچ وکړه چې تا ته خپله عقیده معلومه شي، زما عقیده داسې ولې ده. په دې باندې د الله صفات چې کله وپېژندی شي نو سړی الله وپېژني. او زموږ د دې سلسلې شروع کولو وجه صرف دغه ده چې وښیو خلقو ته چې الله څنګه پېژندی شي. الله رب العزت دغه په باره کې العزیز الحکیم، عزیز الحکیم ان گنت مقامات کې راغلی دی قرآن مجید کې، او هر ځای کې مقصد دغه دی چې الله زبردست دی، زیر دست نه دی. الله غالب دی، الله مغلوب نه دی. منافقین یو ځل راتلل یو ځای کې اوبو باندې جنگ شو د مهاجرینو د انصارو. مهاجر لګې د انصاري له سپېړه ورکړه. منافقان هر ځای موجود دي. منافق موجود عبدالله ابن ابی، هغه انصارو ته مخکې ورته ویې ګوره دا که تاسو نه وې ساتلی دا مهاجر دی او پخوا تښتېدلی. نو صلاح یې وکړه او خبره یې وکړه چې لئن رجعنا الی المدینه، که موږ مدینې ته واپس لوړ شو که نه، نو لیخرجن الاعز منها الاذل. په مونږ کې چې کوم اعز دی، عزیز دی، غالب دی، زورور دی، نا بسو کی ذلیلان به وباسي، کمزوری مغلوب به وباسي. قرآن کې سوچ کوئ بې شمېره آیتونه به ستا مخې له راځي. خو زمونږ خو الله یې رحم وکړي، به سر چا سره یو شی دی بس یې کې نوتلی شپاره نور ورڅه کوي. قرآن مجید په ځای پاتې شوی دی. منافقینو دا ویل چې مونږ اعز یو. قرآن مجید په داسې ځایونو کې غلی نه پاتې کېږي. قرآن څه فرمایي؟ عزت د چا دپاره دی؟ لله ولرسوله. الله او رسول معزز دي، مؤمنان معزز دي، منافقین دا ذلیل دي. دا عزیز سره ما څه بنیادي خبرې وکړې، په دې تقریرونه ډېر شی کېدی شي، خو بنیادي روټ تا ته ما وښو چې عزت لفظ کې زورورتیا، غالبیت د الله ذات هغه غالب دی، هغه اینی ټایم هر څه حال بدلولی شي، مالی حال، بدنی حال، سیاسی احوال، جغرافیائی احوال، دا هر څه د الله په قبضه کې دي او اینی ټایم دا هغه بدلولی شي. اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.